أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. رسول کریم صلی الله علیه وسلم زور او طاقت مبارک وایو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته په هر شي کې د 40 جنتیانو قوت او زور ورکول شوی وو. هر جنتی ته د 100 دنیوي انسانانو طاقت ورکول کیږي. علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه مبارک او علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته د 40 کسانو زور ورکول شوی وو، هم په گرفت کې نیولو کې، هم په کورنۍ تعلق کې. جامع الجمرات خصائص الکبرى. علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې زه پر خلکو باندې په 4 شانو کې فضیلت لرم. لومړی په سخي عاداتو، دوهم په جماع او په شجاعت او دلاوري، دریم په ډیر جمعه او کوروالي کولو، څلورم په سخت گرفت او حمله باندې. جامع الجمرات خصائص الکبرى. علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د حضرت قتاده رضی الله عنه مبارک څخه د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د شپې یا د ورځې په 1 ساعت کې پر ټولو ښځو ګرځېدی، یعنی د کورنۍ تعلق لپاره، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک بیبیګانې په دې وخت کې 11 دانې وې. حضرت قتاده رضی الله عنه مبارک وایي چې ما د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دومره طاقت درلودی چې په 1 ساعت کې پر 11 بیبیګانو ګرځېدی. حضرت انس رضی الله عنه مبارک راته وویل چې موږ خبرې سره کولې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته د 10 کسانو طاقت ورکول شوی وو. علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د حضرت صفوان بن سلیم رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې جبرائیل علیه السلام مبارک ماته یو کټوری راوړی، ما د هغه څخه خوراک وکړ، بیا ماته په کوروالي کې د 40 کسانو طاقت راکول شو. خصائص الکبرى. جامع الجمرات. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د مجاهد رحمت الله علیه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته د پاسه د 40 داسې کسانو طاقت ورکول شوی وو چې هر یو د اهل جنت څخه وي. جامع الجمرات. علامه نبهانی علامه ابن دنیا رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وویل چې هر جنتی ته به د 100 کسانو طاقت ورکول شي، هم په خوراک کې، هم په څښاک کې، هم په جماع کې. نو خلاصه دا چې د مخکنی روایت او د دې روایت څخه داسې څرګنده شوه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته څه د پاسه د 400 کسانو طاقت ورکول شوی وو، لکه څنګه چې په همدغه 2 روایت کې د شیخ سید نخبة الله آغا صاحب نور الله مرقده شریف په خپل کتاب تفسیر نخبة البیان کې هم ذکر کړی دی. وما علینا الا البلاغ المبین.